بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. مونږ داسې عصر کې او داسې وخت کې اوسیږو چې دې ته د فتنې دور ویل کېږي او مختلف قسمه فتنې چې کوم دی هغه را روانې دي. د دغې یو فتنو نه یوه دا ده چې ځینې جاهل خلک او د اسلام نه لرې او یا ناپوهه او یا غافله خلک هغوی راپاسیږي او د الله په احکامو کې ګوتې وایي، لکه د هغې نه یو حجاب دی چې دا د الله رب العالمین حکم دی، شرعي حکم دی، او ځینې خلک راپاسیږي د ازادۍ او د حریت په نوم باندې دغه مبدا او دغه منشا د شریعت هغه ختمول غواړي او دا اواز کوي او دا غږ کوي چې څه دې خوښه یې هغه کوه، ته ازاده ښځه یې او ته ازاده یې. لیکن موږ یو مسلمان خور ته او لور ته دا وایو چې د الله رب العالمین هغه آواز او پیغام هغه درنه هیر نشي. د الله رب العالمین هغه پیغام چې هغې کې کامیابي ده او ستا دپاره عفت او طهارت او پاکواله دی، هغې طرف ته خیال وکړه، ځکه چې اصل هدف چې کوم دی هغه ستا دا دی، نه دغه براهنام صرف دغه آوازونه دغه نه دي. ځکه الله رب العالمین فرمای ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، حتی تر دې پورې چې دا زنانه چې کله روانه نو خپې له به ډېر زور هم نه ورکوي، درز اواز به هم نه کوي، په درز تیزۍ سره به خپه هم نه ږدي. د دې د وجې نه هغه ښایست او زینت چې څه شی د پټ کړي چې هغه ښکاره نه شي خلکو ته. اسلام تر دې حده پورې چې کوم دی په دې باندې تاکید کړی دی چې باید زنانه او ښځه پاکه او عفیفه او طاهره او ساتره پاتې شي، با حجابه پاتې شي، څوک هغې ته په غلط نظر او په غلط سوچ او فکر باندې ونه ګوري. مثال راخلو دنیا کې د پاکې زنانه، د طاهره زنانه چې هغه د ټولې دنیا مور د ام المؤمنین ده، الله رب العالمین د هغې صفایي او پاکوالی او طهارت د 2 اسمانونو نه بره نازل کړی دی، د هغې براعت یې نازل کړی دی چې هغه سیده عایشه رضی الله تعالی عنها ده. فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو زه چې کله هغې کمرې ته تلم ما به کپړې اخوا کولې، کپړې به مې اچولې، ما به وی چې دا زما خاوند دی. چې کله مې پلار ابوبکر رضی الله تعالی عنه وفات شو دفن شو نو زه به هم هلته تلم راتلم. لیکن کله چې عمر رضی الله تعالی عنه وفات شو هلته دفن شو نو بیا ما هلته خپلې کپړې نه ایستلي دي او نه مې اخوا کړي دي او نه مې اچولي دي، د دې وجې نه چې ما له حیا راتله چې دا یو اجنبي دی. ګورې تاسو وګورئ په دې کې څومره عبرت دی چې یو مړی یعنی وفات شوی انسان چې هغه وفات دی په قبر کې دفن دی، د هغې نه هم عایشه رضی الله تعالی عنها حیا کوي او هلته خپل ستر او حجاب چې کوم دی هغه ساتي همغسې. زما ورونو دا زموږ او ستاسو دپاره دلیل دی، دا زموږ او ستاسو دپاره عبرت دی، دا زموږ او ستاسو دپاره نمونه ده. نه دا چې د غرب او د غرب نه متاثره خلک چې د ازادۍ په نوم اوازونه کوي هغوی زموږ دپاره راه مشعل نه دي، هغوی زموږ دپاره نمونه نه ده، بلکې نمونه جناب ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها ده، نمونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی ده، د صحابه کرامو زندگی ده، باید موږ او تاسو په هغې باندې عمل وکړو. نن سبا ځینې حجاب ته د حجاب ضرورت دی، ځینې پردې ته د پردې ضرورت دی. اکثره زنانه چې بازارونو ته وځي هغوی میک اپ کړی، هغوی کریمونه لګولي، هغوی خپلې سترګې ښکاره کړي، د هغوی حجاب داسې چې هغوی هر اندام او هر څه پکې ښکاري. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع راوستې ده او فرمایلی دي چې مائلات او ممیلات، هغه ښځې چې هغه په نخرو باندې رواني، هغه ښځې چې هغوی ځانونه داسې برابر کړي چې د خلکو ذهن او میلان خپل طرف ته راواړی او یا دوی د خلکو طرف ته مائله شي، دغې باندې د الله رب العالمین عذاب دی او دې باندې د الله رب العالمین دغه د جنت بوی چې کوم دی هغه هم په هغې باندې حرام دی. لهذا دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی چې زنانه باید پاکه، عفیفه، طاهره او با حجابه پاتې شي او الله رب العالمین ته چې کوم دی هغه په نږدې حالت کې وي، داسې حالت کې وي چې هغه پاکه وي، عبادت کوي خپل او هغه د الله رب العالمین په دغې آیت او دغې حکم باندې عمل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی دي قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، خپل لورګانو ته، خپل ښځو ته، مؤمنانو ښځو ته دا ووایه یدنین علیهن من جلابیبهن، چې هغوی خپل ځانونو باندې غټې څادرې واچوي، ځانونه پټ کړي. فایده په دې کې څه ده؟ ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، چې کومه ښځه په حجاب کې وي، کومه ښځه په پرده کې وي، کومه ښځه پټه وي، عفیفه وي، دا د هغې نښه ده، دا د هغې شان دی.
خلکو ته پته لګي او هغې له تکلیف نه ورکوي، ایذا او تکلیف هغې له نه ورکوي. نو اسلام دا حجاب د دې دپاره راوستی چې زنانه ته تکلیف ونه رسیږي، د دې دپاره راوستی چې زنانه بې عزته نه شي، د دې دپاره لازمي کوي چې زنانه په عزت کې پاتې شي، طاهره پاتې شي، عفیفه پاتې شي، لکه څنګه چې صحابیات رضوان الله علیهن اجمعین د هغوی تاریخ تر قیامته پورې پاک دی، طاهر دی، هغوی په ښه صفتونو باندې یادیږي. دغه رنګې د مؤمن هره ښځه، هره زنانه، هره لور باید پاکه صفا او طاهره هغه پاتې شي. الله رب العالمین د زموږ او ستاسو معاشرې او مجتمع پاکي کی. الله رب العالمین د موږ او تاسو کې حجاب او ستر راولي. وصلی الله علی النبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.